محمد ما په اوخه سور که په ټوله لارې جړل ما بوله په سینه لاسونه وال چې بچیه زه ستا مور یم ته مه جاړه زه دې مور یم ولې جاړې زه دې مور نه یم چې ته جاړې ډېرې جړل لکه لارې ده قسم دې زما اوازونه ختل اسمان ما وی دې بچي سره به څه کوم لارې اول نه نشته مور یې لاړه زه به خلکو ته څه چې دا بچی ما مور سره بوتلی و بې موره مې مکې ته راوسته مور یې څه شوه مکې ته مې راوسته عبدالمطلب نه مې راوسته بچي یې ونیو مور دې محمد مور دې څه شوه نبی اسلام مبارک ډېر وچړل عبدالمطلب نه لاسونه چاپې نه کړل چې مور مې رانله چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د خپلې مور سره د پلار قبر لته دا درته یاد دي محترم تیر شوي جمعه مې درته دا ویلو چې کله حلیمې مور له راوسته نو مور ورته وی بچیه راځه بوزم دی د پلار قبر له د شپږو کالو عمر کې و نبی علیه السلام یې بورته د عبدالله قبر ته کېناسته مور یې جړل وی عبدالله کاش چې دا زوی محمد دی لیدلی او د ده معجزات دی لیدلی ډېرې وجړل د قبر نه راواپس شوه واپس یې خپل ځای مکې ته کوله او یوه زنانه ورسره بله وه چې ام ایمن یې نامه وه نبی علیه السلام ام ایمن او دا د نبی علیه السلام مور آمینه بیبي راواپس شو نبی علیه السلام مبارک فرمایي زه ډېر خوشحاله او مور مې د ګوتې نه نیولې وه خو چې د مکې ته رانږدې شو د دې نه مخکې ابوا یو مقام راځي نو مور مې بیماره کېده د ابوا په مقام کې کېناسته نو موږ هم ورته کېناستو د ام ایمن ورته سر ته کېناسته مور مې سملاسته تر دې چې زما مور چې زه خپلې مور ته ماشوم ناستم زه د مور په ساګانو پاتې نشم خو مور مې چې وفات کېدنې یو جمله راته وویله چې بچیه محمده زه خو د دنیا نه ځم لیکن و ذکری باق او ذکر به مې باقي پاتې کېږي وجه دا ده چې ستا غوندې مبارک مې زیږولی دی دا الفاظ مې وي مور ولوستل او شونډې بندې شوې سترګې بندې شوې مور مې د ابوا په مقام کې ګویه چې ام ایمن پې باندې لاس په داسې راخ که وی قسم دې مور مې سملاسته اواز یې نه راته محمد وی ماشومم ما ورته وی مورې خبرې ولې نه کې ته ما سره تا خو اوس خبرې کولې د مور مې اواز نه راوته ما وی مورې د ابوا په مقام کې د 6 سال عمر کې وفات شوه ام ایمن وی چې دا آمینم دفن کړه محمد د مور په قبر باندې پروت جړلې ډېر نو ما چې راوچت محمد ما د لاسونه تو کړل زما د ما ته اوچت نه را رسېده نو ما راوچت که په زوره باندې دی خو نه را پاسېده نو لاسونه یې رانه چاپېر کړه زه یې کلکه نیولې ومه ځکه زه یې بله مور وم بس دغه مور خو یې لاړه زه یې کلکه نیولې وم او جړلې نو چې د محمد په چغو جړل قسم دی ما مو سره جړل د جړل نو ما مو سره جړل دغه پې باندې سویم امتحان و چې یتیم پیدا شي او مور په خوشحالۍ بوته چکرله مور ته نه د ابا دا پته نه وه چې دی به ځي د مور سره خو واپس په بې موره راځي ډېر ګران لفظ دی محمد ما په اوښه سور که په ټوله لارې جړل ما بوله په سینه لاسونه وال چې بچیه زه ستا مور یم ته مه جاړه زه دې مور یم ولې جاړې زه دې مور نه یم چې ته جاړې ډېرې جړل لکه لارې ده قسم دې زما اوازونه ختل اسمان ما وی دې بچي سره به څه کوم لارې اول نه نشته مور یې لاړه زه به خلکو ته څه چې دا بچی ما مور سره بوتلی و بې موره مې مکې ته راوسته مور یې څه شوه مکې ته مې راوسته عبدالمطلب نه مې راوسته بچي یې ونیو مور دې محمد مور دې څه شوه نبی اسلام مبارک ډېر وچړل عبدالمطلب نه لاسونه چاپې نه کړل چې مور مې رانله نبی اسلام مبارک وی عبدالمطلب زما په سر باندې لاسونه کېښودل زه په دواړو مخونو په تندي باندې ښکل کړم غېږه کې راټینګ کړم
ما ته وی بچیه ته ولې جاړې؟ زه د مورم یم او زه د پلارم یم، زه د مورم یم زه د پلارم یم. د بچی سره زندگی تیرېده. نبی علیہ السلام د عبدالمطلب سره په 2 کالو کې داسې مختصم د هغه مینې را نن مور او پلار هیر کړل. دومره مینه را سره وکړه. یو پیره مې سترګې خوږ شوې نو یو راهب له دم له بوتلم. راهب ته مې دروازه ډبوله نه راوته. د نبی علیہ السلام سترګې مبارک خوږې وې، کمالات د نبی علیہ السلام وې. راهب ته مې ور ډبو نه راوته. د خدای شان ته وګوره، د راهب په کور باندې زلزله راله، یو جرق یې وکړ. راهب ته کور نه په منډه بار راووته. وی اله زلزله ده. عبدالمطلب مې ما ورته زه موسکی شم چې هیڅ زلزله نشته، تا ته مې د دواړو جهانو سردار بار ودرولی دی او ته نه راوتلی. نو بره بره اوهس تا ته نه کو چې بار اوزه، بار مې ستا د کور مخې ته جانان ولاړ دی، بار مې ستا د کور مخې ته جانان ولاړ دی او ته بار نه روزې. نو رب به مې ستا کور نه جړقوي. توجه شته دې جملې ته؟ وی ما ورته وی چې هغه راهب د محمد ته ډیر ناشنا کیفیت باندې کتل. اخو راهبانو کتابونو کې د نبی علیہ السلام رخسار ته لیدلی و، کتابونو کې د نبی علیہ السلام رخسار لیدلی و. وی ما ورته ولې دې راوستی دی؟ ما وی چې دا سترګې خوږ دي دمې کا. نو هغه راته وی دوایي خو ده سره په خپله د ده په وجود کې ده. توجه شته دې جملې ته؟ دوایي خو د سره د ده په وجود کې ده. ما وی څنګه؟ وی د راهب هغه ګوته د نبی علیہ السلام خوله کې ګوته وردن نه کړه او په دې سترګو یې وله را داسې راښکلې. وی قسم د سترګې داسې جوړې شوې چې اډو بیماري پکې نه وه. سبحان الله ووایه. وی زه حیران شوم چې د دې ماشوم په دغه کې دومره کمال دی په لاړو کې. را مې ورته ونویم هغه خبره. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي په خیبر په فتح کې چې یو قلا نه فتح کېده، محبوب مې جمله وفرمایله دا قلا چې فتح شي دا جنډه به د هغه انسان په لاس کې چې د هغه انسان به الله سره مینی او د الله به د هغه سره مینی. ټولو صحابو به یک وخت اوازونه کول چې خدای جنډه مونږ ته میلو شي چې ستا ورسره مینې محبوب مې د زبان نه وتي دي. وی اواز یې وکړ ای ابو طالب زوی علي څه شو؟ مونږ یې محبوبه سترګې خوږ دي کور دی. نبي علیہ السلام یې راولې چې راوسته لاړې مبارکې مې محبوب مبارکې لاړې د خولې مبارکې نه راویستې د علي په دواړو سترګو یې راښکلې. صحابه وی قسم دی یا خو د علي سترګې نه غړې دی یا علي خپل ذوق کې جمله وی قسم دی زندگی تیر شوا زما ټول وجود باندې دردونه رالو خوږېدمه لیکن تر مرګه پورې ما د سترګو درد محسوس نه کړو. سبحان الله ووایه. سلام